بسم الله الرحمن الرحيم فصل وإذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح مخکې چې کوم قواعد بیان شول اوس دې فصل کې د هغه قواعدو د ورثو د تصحیح مسله ذکر کړي معنا دا ده چې تا خو دا قانون زده کو چې د ورثو له حصې ورکړي مسله دې معلومه کړه چې دینه مسله راځي به تا ته قانون او طریقه در اوښوله درې قاعدې چلیږي د ورثو او د هغوی د سهامو په منځ کې رؤوس او د سهامو کې څلور قاعدې چلیدلې د دې رؤوس او د رؤوسو په منځ کې دا رؤوس چې تا یو بل کې ضربول چې کوم دی مثال اخیری مثال دی ذکر کوو مضروب د مسلې د پیدا کوو 210 او په 24 کې د ضرباو 5040 دی تراويستل نو 5040 خو ته تراويست اوس به د 5040 واپس دی ورثو له څنګه ورکو دلته دا ذکر کوي اگر چې دا پرونو ذکر کړی دی خو موږ خاصه په یاد وسره وي خدای قانون د تدخل خي دا فصل کې څه مسله ذکر کیږي دا مسله چې تا مسله شروع کړه دی وارث لپاره دا حصہ ده دی وارث لپاره دا حصہ ده بیا د ورثو حصہ د کم مجموعین رااله بیا د قتل دغه حصے په دی ورثو تقسیمیږي نو کله تساوی وا کله توافق کله تباین تا په منځ کې بیا دا یو طایفه د بل سره ضرب کړه مبلغ اول حاصل شو بیا د دویم سره ضرب کړه مبلغ ثانی حاصل شو بیا د دریم سره ضرب کړه مبلغ ثالث حاصل شو او دغه مبلغ ثالث ته مضروب د مسلې وي بیا د دا ضرب کو په اصل مسله او په اول او په رد مسلې کې دا غینه د مجموعه راويستله دیزه پورې خورا رسیدي لکه اخیری مثال کې 5040 متراويستل اوس د 5040 واپس په دی ورثو څنګه تقسیم کو دا طریقه درخی چې د څه به تقسیمه اگر چې موږ پرون په تطمیق کار سویلی دي نو موږ اخو تقسیم کړی دی خو دغه کتاب کې قانون مونږ ته نه دی خوله دا خو موږ د یادو لګیو نن د هغه قانون درخی نو قانون دا دی څلور قاعدې ذکر کړي یو قاعده ده د پاره د معلومولو د حصے د ټولې طایفې او درې قاعدې دي د پاره د معلومولو د حصے د هر فرد پرون مثال کې دی امرأتین ست جدات مجموعه دي تنه جوړ کړو 540 نو یو طایفه د امرأتین د دې دوه خزو چې کوم د حصہ څنګه معلومه کو یو قانون دی د پاره دی دارنګه د شپږو جدو چې کوم د حصہ څنګه معلومه کو او دارنګه د 10 بنات حصہ څنګه معلومه کو د طایفې حصہ معلومه کو نو څلور قاعدې ذکر کوي یو قاعده په دې کې دا چې دا معلومه شي د غونډې طایفې حصہ معلومه شي لکه پرون موږ دغه څه کول او درې قاعدې ذکر کوي د یو فرد د یوې ښځې حصہ به څنګه معلومه دوه خو دي خو د یوې به د 540 نه به د یوې حصہ څنګه راوباسو دارنګې 7 جدات خو دي د دې 540 نه به د یوې جدي حصہ څنګه راوباسو درې قاعدې په دې کې ذکر کړي نو تا ته فرمایي و اذا اردت چې ته اراده وکړې ان تعرف چې ته وپېژنې نصیب کل فریق حصہ د هر فریق یعنې دا د هرې طایفې حصہ معلومه کړي من التصحیح د تصحیح د مسلې نه اخیری مثال کې موږ مسله رسولې وه تصحیح مو وکړه د 540 نه د دې 540 نه موږ د امرأتیانو حصہ څنګه راوباسو نو تا ته وایي فضرب ضرب کا کنه ما کان لكل فریقین هغه چې د هر فریق سره و د دې امرأتیانو سره د 24 نو 3 ما کان لكل فریق دا ته ځکه چې ته په دې شي پوه شې که نه چې دغه مثالو سره نه چلی بیا پوهېدل پې ګران دي ته نو دغه فریق چې کوم دی مثال یو ښځې هغې سره درې دغه درې چې کوم دی د هغه حصه وه ما کان لكل فریق من اصل المسأله اصل مسله و د 24 نه او د دې ښځو سره درې دا به چې کوم دی راوالي فیما ضربته فی اصل دا به ضرب کې فیما په هغه مضروب کې
ضربته چې هغه تا ضرب کړی فی اصل المسأله پرون مثال کې دا مبلغ ثالثو مبلغ ثالثو چې کوم دی هغه دې ضرب کړی په مضروبه مبلغ ثالث تا جوړ کړی 210 بیا دا 210 اغستی او ضرب کړی دی په اصل مسله کې چې 24 داسې دې کړي که نه نو د دې ښځو حصه به راوالي دا به ضرب کې فی ما په هغه څه کې بیا ضرب کې ضربته چې ته هغه ضرب کړی هغه 210 هغه دې ضرب کړی په اصل المسأله اصل مسله به چې د 24 نه نو مضروب 210 نو دا حصه راواله او په دې مضروب کې ضرب که چې 210 دي نو د ښځو 3 وو دا راواله په 210 کې دې ضرب کړو او تا بیا هلته وایي چې دا دې ضرب کړو دې نه حاصل شو چې کوم دی 630 نو فی ما ضربت فی اصل المسأله فما حصل کم چې حاصل شو د دینه نو کان نصیب ذلک الفریق دا د دغه جماعت حصه شوله دا د ښځو غونډه حصه شوله چې هغه دا 630 دا دغه حصه شوله نصیب ذلک الفریق بیا به دغه رالی په دې فریقې تقسیم او موږ بیا 600 دا تقسیم کړه په دې دوو ښځو باندې چې کم دی نو 315 مو ترې راویستل نه موږ پرون په دې قانون باندې عمل کړی دی چې د هر یو فریق حصه مو معلومه کړې ده د هر فریق حصه دې څنګه معلوموله دا قانون دې پکې چلاو دا خو تا ته د کتاب کې اوس قانون وي خو تا ته پرون په یادو باندې چلولی دی ورسره پوه شوې لکه په دې قاعده باندې 3 قاعدې نورې ذکر کوي چې په هغه کې د هر یو فرد معلومیږي د طایفې نه د جماعت حصه نه د یو فرد معلومیږي نو دی فرمایي و اذا اردت او چې ته اراده وکړې ان تعرف چې ته وپېژنې نصیب کل واحد حصه د هر واحد من احاد ذلک الفریق د احادو د دې فریق نه ته غواړې چې د یو فرد دا 2 ښځې دي د اول نه چې کوم دی د دې 5040 نه د یوې ښځې حصه راوباسمه د دې 5040 نه د 6 جدات کې د یوې جدي حصه راوباسمه په دغه 10 جینکو کې د یوې جینې حصه راوباسمه یعنی د یو کس حصه ترې راوباسم نو څنګه راوباسي نو ذلک الفریق نو دی ته وایي فاقسم ما کان لکل فریق وی طریقه دا ده تقسیم که هغه چې و د هر فریق دپاره من اصل المسأله اصل مسلې نه چې دې فریق سره څه دا تقسیم که علی عدد رؤوسهم د هغوی د رؤوسو په عدد باندې او چې کوم ورسېد دا بیا ضرب که چې کوم دی په مضروب کې یو کې مثال وچلو مثال په طور امرأتین سره دغه مثال اخیر نه څه 3 دا دې طایفې حصه وه 3 ورسره دا 3 تقسیم که په دې 2 ښځو باندې 3 تقسیم که په 2 ښځو باندې نو څه ورسېده یو نیم ایک صحیح 1/2 شو دارنګې و 6 جداتین دي د 6 جدات سره چې کوم دی 4 دا 4 چې ته تقسیمې په 6 جدو باندې نو دوی ته به رسیږي چې کوم دی هر یوې ته 4 سود څه به رسیږي این اول به دا تقسیم وکړو لږ رسیږي که ډېر رسیږي دا تقسیم که نو تا چې تقسیم وکړو په دې ښځو باندې 1 صحیح 1/2 شو 1 صحیح او 1/2 شو دا پې تقسیم رالی که نه یو نیم دغه شي ته وایي نو اوس دا یو نیم راواخله او په مضروب د مسلې کې چې 210 په دې کې ضرب کا یو نیم به راواخلي او دا به په 210 کې ضرب کې د دې فریق خپل حصه به تا ته معلومیږي ټیک ده چې ټوټل خو دغه شی راغلی دی ټوټل خو چې کوم دی هغه 5040 راغلی دي خو موږ ته معلومو د یو کس حصه د دې کس حصه چې د اصل مسلې نه څه وه د ښځو د اصل مسلې نه 3 تقسیم که په دې باندې یو نیم یې ورسېدو اوس دا یو نیم راواله او دا ضرب که په مضروب د مسلې کې مضروب په مخکیني مثال کې څه 210 په دې کې ضرب نو یو نیم چې ضرب کې په 210 کې تا ته به هغه حصه ورکوي 315 دا دویم قانون دی و اذا اردت بیا ورته وګوره ته غواړې ان تعرفه چې ته وپېژنې نصیب کل واحد حصه د هر واحد د احادو دغه فریق نه نو فقسم تقسیم وکړه ما کان لکل فریق کم چې د هر فریق سره د اصل مسلې نه تا ته مې د ښځو سره 3 دا به تقسیم کې علی عدد رؤوسهم په عدد د رؤوسو د هغې باندې رؤوس دي 3 تقسیم 2 د هغې نه به یو نیم ورسیږي ثم ضرب الخارجه بیا به دا خارج چې یو نیم دی دا به ضرب کې فی المضروبي په مضروب د مسلې کې مضروب د مسلې پرون ته هغه وی چې کم مبلغ ثالثو 210 په دې کې به ضرب کې
نو چې په هغه کې د ضرب کنو پر حاصل و حاصل چې تر ووتو نصیب کل واحدین دا به عیسوي د ارواحد من احاد ذلک الفریقی د احادو دې فریق نه دا چې څونه وشو دا د یوې ښځې میسته شو دقونه د بلې حصه هم ده په وجه آخره دا درېیمه قاعده ذکر کوي دا چې کوم دی د یو فرد حصه معلومیږي طایفې حصه نه طایفې دپاره مې ته صرف یو قانون دی دا صرف د یو فرد حصه چې معلومیږي نو بله طریقه دا ده چې ان تقسم المضروبه على ای فریق شئتا مخکې خو تا د هغه فریق حصه په افرادو د فریق تقسیموله مخکې خو دغه درېیم کې د څه کول حصه د دې طایفې حصه د طایفې دی په دغه طایفې تقسیموله اوس حصه د طایفې مه تقسیموه دا مضروب راواله او دا تقسیم که په دې طایفې باندې اخیری مثال کې مضروب څه 210 دا راواله په دغه طایفې تقسیم که مثال ښځې دي څو 2 دا 210 تقسیم که چې کوم دی په دې ښځو باندې چې تقسیم دی که نو څونه به ورسېږي 105 اوس دا راواله چې کوم دی او د دې طایفې چې کومه حصه د فقه کې ضرب کا او د دې طایفې د اصل مسلې نه 3 اصل مسلې نه 3 نو دا 105 چې کوم دی په 3 کې ضرب کا نو تا ته به راوباسي 315 د دې حصه معلومه شوه پوه شي په خبره باندې نو درېیمه طریقه دا ده ان تقسم المضروبات مضروب د مسلې هغه په مخکینو کې بل مضروبي بلکې به بل مخو د اخیري کې مضروب 210 دی دا چې کنه مضروب براواله دا به ته تقسیم کې على ای فریق ستا خوښه ده چې ته د هر فریق حصه معلومې شي ته چې ستا خوښي او چې کوم ته نه جوړ شو د اسانتیا دپاره ما درته وې چې دا 210 د تقسیم که په دې دوه ښځو باندې نو 105 د یو نیمه شو نو په دې نو ثم ضرب بیا به دغه خارج چې 105 د دا ضرب کا په نصیب الفریق په غونډه حصه د دې فریق کې غونډه حصه د اصل مسلې نه 105 به په هغه کې ضرب کې په نصیب الفریق الذي قسمت عليه چې کوم په تا تقسیم کړو د مضروب نو فالحاصل حاصل بنصیب كل واحد دا به حصه د هر واحد من احاد ذلك الفریق ووجه آخر څلورمه وجه ذکر کوي دا د یو فرد حصه معلومول دپاره وهو طریق النسبة وی دا طریقه د نسبت ده او دی فرمایي وهو الاوضح او دا طریقه د نسبت وی دا پکې واضحه ده واضحه ولې ده ځکه چې دې کې حصه ورکولی شي په نسبت باندې او په دې کې ضربونو ته ضرورت نشته صرف نسبت ته مې وګورئ چې دا څومره نسبت و اقا نسبت باندې د بل نه حصه ورکړه نور ضربونو ته پکې ضرورت نشته دی نو ځکه دی وی دا واضحه ده اوس هغه طریقه د نسبت کم ده ان تنسب سهام كل فریق چې ته نسبت وکړي حصه د هر فریق من اصل المسأله د اصل مسلینا الى عدد رؤوسهم عدد د رؤوس ته مفردن د اصل مسلینا چې د هر فریق کومه حصه وه دا حصه راواله او دې افرادو نسبت وکړه چېرې دته چې کومه حصه رسېږي د هغې څه نسبت دی مثال په طور مسله و اصل 24 نه ښځو ته د اصل مسلې نه کېدو 3 ښځې وې 2 د یوې ښځې ته د دغه 3 نه څه رسېږي نسبت یې وکړه 2 ښځې وې 3 واخیستل اوس د یوې ښځې ته په دې 3 کې چې د دې فریق حصه به څه رسېږي نو نسبت به دی چې یو یې روغ رسېږي او یو یې نیم رسېږي داسې ده که نه اصل مسله 24 نه شوه دې ښځو ته به اسانتیا دپاره په یو کې خبره کوو نو دا ښځو دپاره 3 دې ورکړه اوس دا 3 موږ دې ته ورکوو خو په نسبت سره یې ورکوو نو چې په نسبت یې ورکوې نو 3 چې په 2 تقسیمې نو داسې به وایي چې یوه حصه روغه رسي او یوه حصه نیمه رسي نو نسبت یې دقه دی چې یوه حصه روغه او بله حصه نیمه څنګه چې دې دا معلوم کړو اوس لاړ شه مضروب ته مضروب همدقه شانتې ورکړه مضروب دقه پرته ورکړه یو وله روغ ورکړه او یو وله نیم ورکړه خیال کې راله خبره څنګه چې دقه شانتې هلته ورکړه یو وله روغ ورکړه اوس دلته بالفرض چې کوم دی دا 3 ښځې وي او 3 اغوستي نو یو ته رسېدله چې کوم دی یوه حصه روغه هلته به لاړ شي مضروب ته مضروب له روغ ورکړه 4 ښځې وي ویې اغوستل 3 نو دوی ته به څه رسېږي 3 اغوستي چې کوم دی نو دا 4 ښځې دي د هر یو لپاره چې کوم دی رسېږي په 3 ثلثه پکې رسېږي 3 ربع ته رسېږي نو ربع پوره نه شوله 3 ربع ته رسېږي نو هلته به د مضروب نه 3 ربع وله ورکړي
وي دغه نسبت دی کنه. ښه نو اوس دې خپل مثال کې ووایو 3 دې ورکړي دي ښځو ته چې تا په 2 باندې نسبت کتو نو چې دا 3 2 ته ورکوو نو څه بیا رسېږي نسبت کې یو بیا روغ رسېږي یو بیا نیم رسېږي. لاړ شه مضروب ته 210 یو وله روغ ورکه 210 یو وله نیم ورکه نو 200 نه 100 او د 10 نه 5 105 سره نور ورکه 210 دا ورکړي 105 به نور ورکړي 315 به شي. وجه آخر دا ده وهو طریق النسبة وهو الاوضح وی دا واضحه ده ځکه چې په دې کې نسبتونه دي په دې کې ضربونه نشته. ان تنسب نسبت به وکړي سهام کل فریق حصه د هر فریق د اصل مسلې نه به نسبت وکړي الی عدد رؤوسهم عدد رؤوس ته او دلته چې کوم دی مثال کې د ښځو مو درته وی عدد رؤوس 2 تو ته نسبت وکړو مفردن ثم تعطي بیا به ورکړي بمثل تلک النسبة فمقه نسبت به ورته ورکړي من المضروب. نو که دلته نسبت چې کوم دی 1 صحیح او بل چې کوم دی 1/2 هغه شانې مضروب ورکړه او که دلته 1 صحیح 1/3 دی هلته به د مضروب نه 1 صحیح 1/3 ورکړه چې څنګه دلته ونو من المضروب لكل واحد من احاد ذلك الفريق الواحد دغه احاد د فريق نه به دا ورکړي. فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرماء. ترکه چې کوم دی تقسیم کو په مابین د غرماو کې او په مابین د ورثاو کې. مسله بله تصحیح ذکر کوي چې کوم دی نو کله به داسې وي چې کوم تا تصحیح د مسلې راوستله ترکه هغه شان ده چې څومره مثال په طور ستا تصحیح د مسلې وه ترکه هغه شانتې وه نو بیا خبره روغه ده. مثال تا تصحیح د مسلې راوستله چې بنتین دي اب د امه ده نو چې اولاد شته د مور او پلار دپاره سدس وي او بنتین چې کوم ثلثین دي نو سدسین او ثلث په مسله کې رال مسله به چا نه کېږي د شپږو نه چې د شپږو نه شپله چې کوم دی نو پته ولګي د تصحیح د مسلې راله د شپږو نه دا خو تصحیح دا په یو لاس کې ونیسه. کله به تصحیح د شپږو نه راځي کله به د کمو نه راځي خو چې هر چا نه تا تصحیح راوسته دا به یو لاس کې ونیسي. اوس راشو د دې مړي کور وګورو چې تا پیسې څونه پرېښي دي نو کله چې دا تاسو نه تصحیح راوستې ده که نه کله به پیسې اقو نه وي او ښکاره ده کله به د هغې نه ډېري کله به د هغې نه کمي خو دغه لارې دي که نه نو چې ډېر دي نو څنګه تقسیم کو چې کمې دي نو څنګه تقسیم کو. دې صورت مذکوره کې مسله راله د شپږو نه تصحیح راله د شپږو نه. اوس موږ د مړي چې کوم دی بینک وکتو نو 6 لاکه روپۍ پرېښي دي ډېر ښه برابر دي 1 لاکې د پلار شي 1 لاکې د مور شي او 4 لاکې د دې خویندو شي برابر ده که نه ده. او که داسې وشي دغه مور او پلار دي او دغه 2 بنتي دي مسله خو تا د شپږو نه راوسته موږ چې بینک وکته د بینک کې دغه 7 لکه روپۍ دي نو اوس به څه کوو بینک چې موږ وکته نه چې 15 لکه روپۍ دي اوس به څه کوو. دا طریقه درته درښي پوه شئ په خبره دلته دا طریقه درښي چې دا به ته څنګه جوړی نه فرمایي دا اذا كان بین التصحیح والترکة مباینة کله چې د تصحیح او ترکې منځ کې مباینت وي نو مسله دا ده چې کم تا تصحیح وکړه دا به یو لاس کې ونیسي. صورت مذکوره کې تصحیح د شپږو نه وه بل خوا چې کوم دی ترکه ده موږ پیسې وکتلې بینک کې څونه پیسې دي 6 لکه دي 7 لکه دي 8 لکه دي 9 لکه دي دی ترکه ده دا بل لاس کې ونیسي. اوس دا تصحیح د مسلې چې ستا په یو لاس کې ده او دا ترکه چې بل لاس کې ده دا یو بل ته متوجه کو وګورو وجنګو چې دې منځ کې څه نسبت دی. 2 صورتونه ته زده شول. صورت د مسلې به جوړ کړي د مړي د ورثو تصحیح به راولي دا تصحیح په یو لاس کې ونیسه. اوس د مړي مال وګوره چې مال یې څونه پرېښی دی هر څونه مال چې پرېښی دی دا به راولي بل لاس کې ونیسه. اوس د دې تصحیح او د دې ترکې منځ کې نسبت وګورو چې دې منځ کې څه نسبت دی. نسبت به ګورو په اندازې کبیل فرض داسې وي چې دواړه برابر دا نسبت تساوي ده. نو تصحیح د شپږو نه راله مړي پرېښي 6 لکه روپۍ دي ښه برابر هېڅ خبرې ضرورت نشته او که نه داسې نه وي پرېښي 6 لکه دي پرېښي 8 لکه دي 9 لکه دي نو څنګه معلومو دا تصحیح او دا چې کوم دی ترکه یو بل ته متوجه کوه او یو بل نه غورځوه چې
چې موږ نسبت معلوم کړو چې آیا نسبت د تباین دی او که د توافق دی د څه شي تساوي خو نشته که تساوي خبره روغه ده تساوي خو شته نه نو اوس تا ته مې وې دې خوا به توري مثال ترکه د شپږو نه شوه اخوا دا تصحیح د شپږو نه وه ترکه پرېښې ده اووه دا ورته متوجه کړه شپږ یې ترې وغورځه یو پاتې شوه یو بیا د شپږو ته متوجه کوه غورځوه اخر به کې یو په یو پاتې شي چې یو په یو پاتې شي نو څه نسبت شو تباین تصحیح د شپږو نه شوه اخوا ترکه ده اته لکه دا شپږ اتو ته متوجه که شپږ به ترې لړ شي دوه بیا د شپږو ته متوجه کوه دوه اخره کې به دوه په دوه پاتې شي څه شو توافق شو بالنسبه ترکه پاتې شوې ده نهه دې خوا چې که د تصحیح د شپږو نه وه د هغه ته متوجه کوه اخره کې به درې په درې پاتې شي نو څه شی شو موافقت بسوله شو لہذا درې صورته مخې ته راشي څومره تصحیح و هومره ترکه وه دې ضربونو ته ضرورت نشته دی سر په سر خبره ختمه ده یو صورت دویم تصحیح وه ترکه وه منځ کې چې کوم دی تباین دی تصحیح وه ترکه وه منځ کې توافق دی نو دا به اوس ضربونه غواړي پوه شوې په خبره نو ته ذکر کوي اذا کان بین التصحیح والترکه مباینه یو خوا تصحیح ده بل خوا ترکه ده تا نسبت وکړو منځ کې مباینت دی تا ته مثال ذکر کوو چې به طور مثال تصحیح د شپږو نه ترکه پرېښې د 7 لکه روپۍ نو مباینت دی نو طریقه فضرب نو ضرب کا سهام کل وارثین حصه د هر وارث من التصحیح چې د هغې حصه د تصحیح نه وه دا به ته ضرب کې فی جمیع ترکه په تمامه ترکه کې او ثم مقسم به تقسیم که دا مبلغ علی التصحیح په جمیع تصحیح باندې مثاله بنتانی و ابوانی لکه دا مثال دی وترکت 7 دنانیر یو سړی مړ شو 2 لوریانې دي او مور او پلار یې پرېښي دي نو تصحیح راځي د شپږو نه سدس د پلار سدس د مور ثلثین د بینتیانو بیا تقسیم که 2 د یو بینتې او 2 د بلې بینتې شپږو نه دا تصحیح شوله اوس ترکې ته لاړ شو نو تا ته مې اول صورت وی که ترکه هم 6 دیناره وه خو خبره روغه ده خو نه اوس ترکه 7 ته واړوه چې 7 ته دې واړوله اوس یې نسبت وګوره منځ کې تباین دی نو تا ته ووې چې د چا حصه ده د اصل نه هغه راله په کله ترکه کې ضربه وه او چې په کله ترکه کې دې ضرب کو اوس بیا راولې په کله تصحیح دې تقسیم کې اصل مسلې نه د پلار سره د شپږو نه څو یو ضرب کا ترکه غونډه څونه پاتې شوې ده وه په کله ترکه کې یو په 7 کې وه اوس یې تقسیم که په کل تصحیح باندې ضرب دې کوو په ترکه کې او تقسیم به په چا کې په تصحیح باندې د پلار سره و یو دې ضرب که په کله ترکه کې چې 7 دي نو 7 بیا چې کوم دی تقسیم که په کله تصحیح باندې تصحیح ده چې نو 7 تقسیم چې نو یو روغ او یو چې کوم دی سدس یو روغ او یو سدس نو په 7 کې د پلار ورسېده یو روغ او یو سدس همدقسې د مور جینکو سره د اصل مسلې نه هر یو سره 2 دي نو چې د هر یو سره 2 دي نو سبا وکړي داسې به وکړي چې دا 2 راواله ضرب یې که چې کوم دی په کله ترکه کې د هر وارث حصه راله او په کله ترکه کې ضربه وه ترکه ده 7 نو د جینۍ سره 2 په 7 کې 14 چې کوم دی د یوې جینۍ شو اوس دا ضرب وکړو په کله ترکه کې دا تقسیم که په کله تصحیح باندې او تصحیح د چا نه وه د شپږو نه 14 تقسیمې چې نو اوبه رسېږي 2 روغ او 2 سدسه 2 روغ چې باره شو او 14 2 سدسه نو 2 روغ او 2 سدسه د یوې جینۍ او 2 روغ او 2 سدسه د بلې جینۍ دا خو هغه مثالو چې منځ کې څه تباین د تصحیح او د ترکې همدغه شانتې مخکې پکې لاړ شي مخکې لاړ شي نو داسې به ووایي همدغه صورت کې چې پلار او مور دی او سره بنتین دي او ترکه ورته کېږي 8 پیسې پاتې شوي دي 8 دیناره نو دا 8 دیناره پیسې دي ترکه ده تصحیح به جوړه کړې د شپږو نه ده نو دې منځ کې بس نسبت وګورو یو پلار اغوستی بل مور اغوستی او 2 یوې جینۍ او 2 بلې جینۍ تصحیح د شپږو نه شوه ترکه 8 دي دا یو بل ته متوجه کړو نو شپږو ته متوجه کړو 2 پاتې شي 2 د شپږو ته متوجه کړه بیا اخر به 2 په 2 برابر شي د تصحیح او د ترکې منځ کې څه نسبت پیدا شو موافقت
او موافقت بالنسب مخکې تباین تباین کې د کو د ار وارث حصه د اغستل او په کوله ترکه کې د ضربوله اوس چې موافقت دی اوس به د ار وارث حصه اخلي په کوله ترکه کې به نه ضربې په وفق د ترکه کې به ضربې اوس په څه کې ضربو وفق په دې صورت مذکوره کې موافقت بالنسب دی د ده حصه به رالو او په نسب د ترکه کې به ضربو موافقت بالنسب دی که نه مخکې مبینت و په کوله ترکه کې به ضربو اوس موافقت بالنسب دی د وارث حصه به رالو او په نسب د ترکه کې به ضربو او بیا به دا اخلو په نسب د تصحیح به تقسیمو ښه جي نو اصل مسلین د پلار سره یو دا ضرب که چې کوم دی موافقت بالنسب دی په نسب د ترکه کې ترکه و 8 نسب یې سره 4 نو یو په 4 کې 4 څلور د پلار شول اوس یې راواله څنګه چې تا ضرب کړی دی په نسب د ترکه کې هغسې تقسیم وکړه په نسب د تصحیح باندې تصحیح و د شپږو نه نسب یې څه دي 3 4 تقسیم که په 3 باندې نو 4 چې تقسیم شي په 3 باندې یو روغ او یو ثلث د 3 کې یو روغ او ثلث نو پلار ته ورسېد یو روغ او یو ثلث همدغه شانې مور دپاره هم یو روغ او یو ثلث دې خوا چې کوم دی 2 بنتي دي اصل مسلې نه د شپږو نه هغې سره و 2 دا به ضرب کې په وفق د ترکه کې چونکې موافقت بالنسب دی نو په نسب د ترکه کې به ضرب کې ترکه و 8 نسب یې دی 4 نو دا 2 چې کوم د جینۍ سره و ضرب یې که په 4 کې 2 په 4 کې 8 دا راواله او په نسب د تصحیح باندې اوس تقسیم کا 2 په 4 کې 8 شو 8 تقسیم کا په 3 باندې ځکه تصحیح د چی نه وه نسب یې دی 3 په 3 به تقسیم کې نو 8 چې تقسیم کې په 3 باندې نو 2 به روغ رسیږي او 2 به ثلث رسیږي 2 به روغ ورسیږي او د یو به سره 2 به ته ثلث ورسیږي یو ثلث به کم شي پکې دقه رنګې 2 روغ او 2 ثلثه د یوې جینې او 2 روغ او 2 ثلثه د بلې جینې پوه شئ طریقه باندې مخکې بل مثال هم پکې ورواړوه همدغه مثال دی چې سړی مړ شو بنتې پاتې شو پلار مور پاتې شو مسله تصحیح ته وکړه د چا نه شپږو نه او اخوا ترکو ته کېږي 9 ترکو ته کېدله 9 ښه جي نو اوس دا تصحیح راله د شپږو نه ترکه کېدی 9 د دې تصحیح ترکې منځ کې نسبت وګورو دا شپږ متوجه که نه ہوتا هغې نه به شپږ ساقط شي 3 به پاتې شي دا 3 متوجه که د شپږو ته یو ځل به 3 ساقط کې بیا به 3 په 3 برابر شي نو پته لګي چې موافقت څه شو بې ثلث شو چې موافقت بې ثلث شو تا سره ترکه ده تا سره تصحیح ده ترکه ده ورثه او سهام دي اوس به د دې وارث حصه رالی د ار وارثه او د ترکې په ثلث کې به ضربې مخکې موافقت بالنصف په نیم کې دې ضربوله اوس چې کوم دی موافقت بالثلث دی د ار وارث حصه راله او په ثلث د ترکې کې ضرب کا او په کم د ترکې کې چې د څنګه ضرب کړي هغسې به تصحیح باندې تقسیم کې په ثلث د ترکې کې به ضرب کې او په ثلث د تصحیح باندې به تقسیم کې د پلار سره د اصل نه یو دا به ضرب کې په ثلث د ترکې کې ترکه و 9 ثلث 3 یو ضرب 3 څونه به حاصل شي 3 دا 3 به اوس تقسیم کو چې کوم دی په ثلث د تصحیح باندې تصحیح د چا نه وه د شپږو نه ثلث یې څه دي 2 3 تقسیم که په 2 باندې یو نیم نو د پلار یو نیم ورسېد دقسې یو نیم د مور ښه چې د جینکو سره د اصل مسلې نه و د یوې سره هم 2 د بل سره هم 2 دا 2 برابرې چې د حصه وه ضرب یې که چې کوم دی په ثلث د ترکې کې ترکه و 9 ثلث یې 3 دي 2 چې ضرب کو په 3 کې نو 2 په 3 کې شپږ اوس دا شپږ راواله او تقسیم یې که په ثلث د تصحیح باندې تصحیح د شپږو نه وه ثلث یې 2 دا شپږ چې تقسیم کې په 2 باندې 3 د یوې جینې هم 3 او د بل هم 3 پوه شئ په قانون باندې نو مختصر ټکی دا ته ذکر کوي چې ګوره دا ټکي تا پرون ویلي وو خو د قانون په شکل باندې تا ته کتاب کې نه و ذکر کړي نو لکه څنګه چې مخکیني فصل هم دغسې و قانون تا ته پرون سبق ویلی خو قانون خو تا ته نه ویلی تا ته نن قانون په کتاب کې درښیي. نو مسله دا ذکر کوي چې موږ غواړو د هر فریق حصه معلومه کړو
نو چې د هر فریق حصہ معلومه کو لہذا تب صورت د مسئلې جوړ کې صورت د مسئلې که اصلي دی که عولی دی که ردی دی هر یو چې دی خو صورت د مسئلې جوړ شو دغه صورت د مسئلې نه د هر طایفې خپلې حصې معلومې شوې موږ د پوهې دپاره مثال ذکر کوو د بنتینو او د ابوینو او مسله و اصلیه دا مسله عول ته واړی نو هم ټیک ده شپږو ته اوو ته واړوه خو دا تصحیح جوړه شوله دا تصحیح مې درته په یو لاس کې به ونیسي اخوا به وګورو د مړي مال ته د هغه ترکه را جمع کړو دا په بل لاس کې ونیسو دا تصحیح او دا ترکه یو بل سره برابر دي که برابر وو دې ته استقامت وایي دې ته صحت وایي ضرورت نشته خبرې ته مثال مو ذکر کوو دغه صورت کې تصحیح راله د شپږو نه او د مړي ترکه شپږ دیناره دي بس یو د پلار بل د مور او دوه د یوې جینې او بل دوه د بلې جینې او که نه دا تصحیح استقامت نه نو تصحیح ترکه یو بل ته متوجه کا یا به تباین راځي یا به توافق راځي دوه لارې دي که تباین و د هر فریق حصه به رالی په کله ترکه کې به ضربې او په کله تصحیح به تقسیمې د هغه فریق حصه به معلومیږي او که چېرې موافقت وي بیا به د دې تصحیح نه د هر وارث حصه راخلي او دا به ضربه په وفق د ترکه کې نو که موافقت به نصف په نصف کې ضربه وه موافقت به ثلث په ثلث کې ضربه وه موافقت به ربع په ربع کې ضربه وه موافقت بالخمس په خمس کې ضربه وه خو چې هلته په ترکه کې تا څنګه ضرب کړی دی واپس به تقسیم په تصحیح هغه شانې کې هلته دې ضرب وکړو په ثلث کې اوس به دا محصله تقسیمې په ثلث د تصحیح باندې دغه فریق حصه به معلومیږي نو دی فرمایي دا ته چې کوم دی مثاله بنتان و ابوان و ترکة سبعه ترکه اووه روپۍ وي نو تصحیح راغلی د شپږو نه ده ترکه د اوو نه ده منځ کې مباینت دی و اذا کان بین التصحیح و ترکه او چې مابین د تصحیح او د ترکې کې موافقتون موافقت وي تا ته مې د اتو د نهو مثال ذکر کو بیا فضرب بیا ضرب کا سهام کل وارثین حصہ د هر وارثو من التصحیح د تصحیح نه چې د دې وارث کومه حصه وه دا به ضرب کې پس کې په وفق ترکه مباینت کې دی په کله ترکه کې ضربه و او اوس وفق د ترکې کې وفق به کله نصف وي کله به ثلث وي کله به ربع وي او چې دې نه کوم شی حاصل شو ثم مقسم بیا دا تقسیم کا المبلغ دغه مبلغ على وفق التصحیح په وفق د تصحیح باندې فالخارج الخارج نصیب ذلك الوارث دا به حصه دغه وارث په الوجهین د فرمای هاذا لمعرفت نصیب کل فرد دا د پیژنګلو د نصیب د هر یو فرد دا د هر فرد دغه ده اوس که ته غواړې چې د دې طایفې حصه معلومه کړمه د دې غونډې طایفې نه هم دقسې ده د غونډې طایفې معلومې نسبت به د تصحیح او د وترکې کې وګورې مباینت وي د دې طایفې حصه راواله د فرد حصه به راله د طایفې حصه راواله او دا ضرب که په کله ترکه کې او که موافقت د دې طایفې حصه راواله او په وفق د ترکې کې ضرب کا بے تقسیم کا د مباینت په صورت په کل تصحیح او د موافقت صورت په وفق د تصحیح نو دغه فریق حساب معلومیږي اما لمعرفت نصیب کل فریق منهم نفذر الضرب كما كان لكل فريق كم چې د هر فریق د لپاره من اصل المساله د اصل مسلې نه په وفق ترکه او ثم مقسم المبلغ به دا مبلغ تقسیم کا على وفق المساله ان كانت بين التركه والمساله موافقه كما بين التركه والمساله کې موافقت او ان كان بينهما مباينه کمنس کې مباینت وي نفذر به ضرب کا فی کل ترکه په تمام ترکه کې ثم مقسم الحاصله به دا حاصل تقسیم کا على جميع المساله فالخارج خارج بنصيب ذلك الفريق دا بداغه فریق حصے په الوجهين واما في قضاء الديون دا تصدق شرکا مخکې طبيعه ها تبصره بس دې